اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی سترون نه چې ډیر بخون کې مهربان دی. خالق د مخلوق ته، رازق د مخلوق ته، قادر په مخلوق ته. عزتمندو دا وخت د خپل درون مشر په ځای کې ولاړم په دیره کې سید محمد اجي صاحب په کالا کې لیکي. عزتمندو زمونږ د پروګرام مقصد دا نه دی چې مونږه دنیا ته هغه وخایو چې خپل خویندې رونه وجړو، خپل مسلمانان رونو زړه ته درد ورسو، خپل مسلمانان رونه په دې خبره باندې زهیر کو چې هغه خفګان ورته ورسو. نه، مونږه پروګرام مقصد صرف زمونږ الله زمونږ په سر دی. زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې زمونږ په رونو کې، زمونږ په چاپیرچل کې مونږ وګورو جي چې زما بچی خو ښه جامه اغوندي، زما بچی ښه پیزار پخپو کوي، زما د بچی ښه علاج کیږي. آیا زمونږ په محلو کې داسې څوک شته چې په هغې باندې د چا نظر وي؟ مونږ داسې تنظیمونه جوړ کړي دي چې مونږ د یو غریب، د یو خپل ګاونډي، د یو خپل کلیوال، د یو خپل یتیم بچي، د خپل یو غریب بېوسه ورور د هغې په سرونو باندې لاس کیدو او خپل رب راضي کو. عزتمند زمونږ د پروګرام مقصد صرف دغه دی چې په نورو لس کې اویرنس راچوتول. او الحمدلله زمونږ د پروګرام دا یو لسم کال دی چې دا الحمدلله دا روان دی. ډیرو خلکو پکې هم کم قدم چې مونږ پورته کړی دی هغوی هم زمونږ په قدم باندې شاته قدم ایښودی دی. الحمدلله هر کلي کې د اخلاص پروګرام نن موجود دی. نن مونږ په کالا کلي کې ولاړو جي. اجي صاحب له راځمه، دا د سید محمد اجي صاحب ورور دی، رحیم زاده صاحب تارو محتاج نه دی، زما سره په ډیرو پروګرامونو کې ګرځي. نننی پروګرام کې مونږه 440 خاندانونو ته، هغه بېوسه خاندانونو ته چې دغه مسافرونه کمل ته کې په سخته ګټیا او راټولوي او د یتیمانو د غریبو لري راوړي او بیا د هغې په دیره کې د هغې بیا د چی د ډوډۍ پروګرام هم بیا دلته کې خو که په میاشت کې پیره دي هغې له یو خاندان دپاره 10,000 روپۍ راولېږي، 5 راولېږي. نو د هغوی صرف دغه تمه پیدا شي چې یاره زمونږ هم څوک شته هغې ته یو کنډو نیولی هغه پې خپل سر کړي. آیا ستاسو په کلي کې هم داسې څوک شته؟ ستاسو په کلي کې هم زمونږ د دې مشرانو په شانتې، رحیمزاده په شانتې، د سید محمد په شان، د نیازمند په شانتې، زما د هغه ټولو ملګرو رونو لکه کم چې دوی ته دا ډونیشن کوي، داسې څوک شته چې په خپلو کلي کې په خپل ماحول باندې په خپل چاپېر نظر واچوي؟ وزیر رحیمزاده صاحب له راځو چې هغه په دې حوالې سره سوای. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل ربی صاحب زه ستا د ټول ټیم او ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني، تاسو دا ډېر قیمتي وخت ویلي چې هر ځای ته ځان رسوئ، د غرونو څوکو ته هم ځان رسوئ او سم ته هم ځان رسوئ او د هر غریب په سر ستاسو لاس وي. نو ستاسو ډېره انتهایي شکریه ادا کوم. بیا چې زمونږ کوم مسافر رونه دي حاجي سید محمد صاحب سره چې څومره ملګري دي په دې ګروپ کې او په دې انډیوشن کې سره شامل دي او دې کې سره شرکت کوي د غریبانانو، یتیمانانو، بېوسو خلکو به دې کې. نو موږ د هغوی انتهایي شکرګزار یو او هغو له دې الله پاک او د دې جزای خیر ورکړي. دا 44 خاندانونه دي، دا روپۍ به انشاءالله نن موږ دې ته تسخیمو او دیو ته به میلاویږي. دا پیسې ټول څو دي چې زما مینوال هم وګوري؟ دا 2,31,100 دغه روپۍ دي جوړیږي تقریبا. دا به ټول به دې باندې انشاءالله او په ټول به دې تسخیمیږي. صاحبو دا پیسې به تاسو په خپل لاس باندې ټیک دی جی، او ټیک ته انشاءالله. عزتمندو یو بېوسه یو، بل په خپل بېوسۍ کې الله پاک د زمونږ په غریبانانو د خپل رب رحم وکړي. بل تاسو هغه ته تاسو وګورئ جي که نه. نو زه که په خپله باندې دا وایم یقین په الله وکړئ چې زمونږ دا مونږ ته ډچاو دی مرګ دی، ځکه چې زه هغه خبره چې زړه کم پر هر دی وجاړم د بچوړې نه تپوس کوو جي چې زمونږ د انساني همدردي ګروپ چې کم دی الله د هغوی ټولو له ژوند ورکړي. دا ماشوم چې دی الحمدلله دی نن په مدرسه کې دی، پلار یې نشته دی، خو دا چېرته مونږ دته نه وایو الحمدلله تر څو پورې چې ژوندي وو نو انشاءالله چې دله به د پلار مینه به انشاءالله مونږ ورکوو. دا زمونږ بچی دی، دا د معاشرې د قوم. بچوړی ستاسو؟ واحد شاه سترګې د اوس نظر دې څنګه دی؟ پاکه جوړ لا خشوی نه دی؟ او زه راته ښکارم؟ لږ راته ښکاري. بچوړی ستا پلار شته؟ نشي.
وفات شوی دی څومره وخت وشو 11 کاله کې تا ته یادېږي زویه ها بچوړی زموږ نه خوشحاله یې که نه هغه خلکو چې کمې پیسې تاسو له راولېږلې هلته مسافر چې دی هغو ته څه وایې څه دعا ورته کې لاس ورته چوت کړه زویه ستاسو دعا قبلېږي موږ ته هم وکړه الله دې زمونږ د ټولو سختې و خدای پاک دې تاسو باندې راحته کړي الله دې ستاسو خاندانونه خوشحاله لري الله پاک دې زمونږ په دې ملک باندې خپل فضل او رحم وکړي ته پې امین وایه زویه آمین عزتمندو دا زمونږ سره زمونږ بل بچوړی ناست دی الله دې د دوی په حال باندې دې الله رحم وکړي تاسو له دې الله د دې ثمره درکړي زه دې بچوړې نه زه تپوس کوم بچوړی ستاسو نوم دی صبیحه شبیحه زویه ستا پلار شته نه څومره وخت وشو زویه ډېر شی وخت وشو وفات شوی دی او چې دا پیسې چې تاسو له درکړې زویه په دې به څه کوې جامې پیزار جامې پیزار تاسو د ګټې وټې څوک نشته که نه بچو نه عزتمندو ماشومه ده جي الله دې وله تاسو لري جي ټول به موږ مرو خو کل نفس ذایقة الموت دا موږ ته هر ته دا پیاله چې دا پرته ده دا بسکوي ورځو خو موږ چې الله پاک دې بل سره مخامخ کوي د امتحان یو غړی ده د امتحان دی جي راځم دې مشر له راځم خو چې دی به خبرې څنګه کوي جي دا ګونګی دی عزتمندو تاسو ته زه مخامخ یم خو دی هم راغلی دی جي د ده هم نه داسې څوک شته د ګټې وټې که دیاړۍ له راوړو چا ورکړله ښه ده که نه د خبرو هم نه دی چې یو سړي ته ور وړه بیا هغه ته وایي چې یاره ماله د یو ټایم ډوډۍ راکړه وږی شوی یم راځئ دې نه به صرف تاسو له به ترې دعاګانې غواړو دعا الله رب العزت د ده په دې زړه کې چې صحیح نو الله مونږ په دې نه پوهېږو رب العالمین په دې باندې ته ښه پوهېږې قادرې کون په یکونې بچو ستاسو نوم دی سهیل سهیله څو خویندې دي 7 تنه 7 تنه دي او چې ستاسو پلار وفات شوی دی څومره وخت وشو دا 3 کاله وشو د ګټې وټې نور څوک شته نه د ګټې وټې څوک نشته ګزاره به څه کوئ ګزاره یو چا راکړې بل چا جی یو په هغې باندې ګزاره کوم دا انساني همدردي چې کله دا ګروپ زمونږ شروع شوی دی د الریاض نو دې کې تا ته څو پیرې پیسې میلاو شوې په دې کې ما ته 4,000 پیسې میلاو شوې 4 ځله ها په دغه پیسو تاسو څه کوئ جو په دې ته ډېرې مجبوریانې جو په هغې کې ورکو هغې کې ورکو هغې ته څه وایې څه خپلو دعاګانو کې یادوئ او یاد یې ساتو په دعاګانو کې څه ورته وایاست چې دعا راځي ته نه بخیله دعاګانې ورته کوم عزتمندو راځو بل ماشوم له السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه دی بچو عثمان علي عثمان علي څه کار کوي سبق وایم مدرسه کې مدرسه کې سبق وایي او جی څومره درجه کې اوله درجه کې اوله درجه کې او جی ښه پلار دې شته او پلار مې شته هغه څه کار کوي هم ځان له بل واده کړل موږ چړې پرېښودې ښه تاسو پرېښودې او جی کور یوازې دی او یوازې دی نو تاسو چې دا پیسې والې په دې څه کوئ ځان به کتابونه والو پیزار پې والو د علم دیني کتابونه که نه او جی عزتمندو دا زما د اخلاص د ټیم د انساني همدردي الریاض هغه ګروپ ته دا ټول چې زموږ سره کوم ولاړ دي دا زما هغه لاسونه خپې دي چې دوی د بېګانه په رایسته ټلیفونونه شروع کړي دي دا کم کسان چې تاسو ته ښکاري دا د ډېرو ډېرو لرو درو د ډېرو لرو غرونو هغو راکوز کړي دي خپلې دیرې ته او د دې پیسو دپاره ځکه چې نن سبا ډېره زیاته زمونږ بېوسي ده الله تاسو ټول ښاد آباد ډېر عزتمن لره دا خوشحالیانې دله الله درکړي آمین ثم آمین د لوی الله